بسم الله الرحمن الرحيم. والله أصله إله فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام ولذلك قيل يا الله بالقطع إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. بسم الله کی باو اسم متعلقی تاسو تباسو کو اس لفظ اللہ کی خبر کی ہاں لفظ تاسو پوشولے استاسو محشلی کلی اعلم ان پی لفظ الالہ باعتبار اصلها و اشتقاقها وكونها عربية وغير عربية أقوالا واختلافات كثيرة حتى قالوا كما تاهت العقلاء في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيروا في لفظ الله. پوئیگے پا لفظ دو الہ کی پا اعتبار دا اصل سرا بیا پا اعتبار دا اشتقاق سرا بیا په دې سره چې عربي دی که غیر عربي دی ډېر شي اقوال او اختلافات دي دوره چې عقلا حیرانه شو د الله تعالی څنګه چې عقلا په ذات او صفاتو کې حیرانه دي ځکه د الله ذات او د الله تعالی صفت زمونږ او ستاسو نه په حجاب کې دي. خو کوم حجاب دی؟ نور دی. ها څه دی؟ نور دی. لکه نور مونږ او تاسو نینو که نه نو لمنځ کې پرده ده نه پرده نشته خو د نور رڼا ده دا رڼاګانې حجاب دی. پوه پې شولې؟ نو دک شان لفظ الله کې هم څه دی؟ ځکه د دکې انواراتو نه دا لفظ الله هم دی نه د مستفسرینو سترګې څه کړي دي دا یې چې کوم دی نه په پرده کې کړي دي. ها تاسو پوه شولئ به خبره باندې. مصنف رحمه الله د ټولو اقوالو نه څلور راواغستل. ښه سوره واغست دا لومبی قول لی والله اصله اله. اپی صاحب لفظ الله اصل څه دی؟ اله نکره. اله وزن فعال وزن دی څه حمزه او لام او هذا اصلی حروف دی او دا الف کی زائد دی. اله بر وزن فعال څه فحذفت الهمزه دا حمزه نه دی الہ کی دا اے نه دی دا حذف شو دا پیسه پوه شولې وعوض عنها الالف واللام او د دې په عوض کې الف لام راوړلې شو. سره راوړلې شو نو څه شولو الو لا الو بیا لام لام کې مدغم شولو نو الله ترې نه جوړ شو. ولکه تاسو پوهیږئ او دای ردو کو صاحب د کشاف رحمه الله چې هغه وایي د دې اصل الالہ دی. څه دی؟ قاضي سے بھی الالہ نه دی اصل الہ دی. اصل پوهیږئ چې اصل الالہ شي نو بیا خو دا ټول اصل شو او حال دا دی چې الف لام خو اصل نه دی دا خو عوض دی د څه نه او دا حمزه وصلی دا حمزه چې حذف شوی دی پیسه د الہ دا حمزه نه دی دا خلاف قیاس حذف شوی دی. ها خلاف کم شي چې خلاف قیاس حذف شي نو دا غي وصف کاری سبا کاری ولی کم شي چې قیاسا حذف شي ناغه محذوب کل مثبت گویا چې موجود دی گویا چې څه دی نو دا غي ایواز ته نشي ضرورت او چې کم شي خلاف قیاس حذف شي نو قیاس او قاعده خو یې نه پته نه لګيږي نو دا غي ایواز کې سره وړل کېږي نه پوهیږي نو حمزه حذف شو ایواز کې سره وړل شو وعوض عنها الالف واللام نو ما ته ګوره دا الف لام ایوازي شولو نو دا د کلمې حصہ شولا نو دې الف لام ته دې حمزه ته اوس وصلی نه شویل دا قطعی. ها ولکه پوهیږئ کنه دا بسی ولذلك او د دې تعویض د وجه نه چې دا الف لام عوضی دي قیل ویلی شوی دی یا الله یا الله نو ویلی کی یا الله اپی سمو الف لام
چې دی نو الف لام کې خو حمزه وصلی کنه او دا خو درش کې ساقطيږي نه یالله نو ویل کېږي یا الله بالقطع معنا دا حمزه بقطعي وسويخه ځکه دا د دې کلمې څخه ګرځیدل نه په حصہ نو دا قطعي و کې دی ها وصلی و کې اوس نشولو یا الله یا الله اے دا خبره صرف دلته پنیدا کې وکړه ها دا یا الله بزکوای کای الله اوای نبیا یو حرف ندا یاد او بل الف لام شو نو دوا آلته د تعریف په یو اسم رال او دا نشرات لله نو یا الله بوي تب خبر ورکې چې دا یا حرف ندا حرف تعریف ته او الف لام تعریفی نه دي دلته بلکې ایوازی دي ها ولکه په یې کنه خو پیسه وو ما ته ګورا ک بالفرض یا نه حرف ندا نه او دا حمزه پس کې راوي منس کې راوي څه کې راوي پیسه بیا ورزيږي ها فالله خير حافظا فالله نو فالله کې په الله نو لیکي ولې دیک تدا الف لام ایوازی دي خو تعریفیم دي تعریفیت به ختم شوی نه ده دلته خو یاد جو ځکه مونږه تعریفیت ختم کو خو نور تعریفیت پکې شته اوسم تعریفی دي نو چې الف لام تعریفی شولو نو اوس چې لفظ الله معرفت ده د کې الف لام نه وجنه نو التقلا هو لیکيږي بیا حمزه سکیږي ورزيږي فالله خير حافظا والله غفور رحيم ان الله پوښولې دې په پوښولې الا انه مختص بالمعبود بالحق الا انه دا د اغه سره لګیها لفظ الله اصل کې الہ دې څه د الہ هو نکره ده پویږي نو هر الہ تا الہ فعال وزن دے فعال اکثر په معنا د مفعول سره راځي کتاب مکتوب او لباس ملبوس نه الہ مألوه او مألوه معنا معبود وسو نه الہ اصل کې هر معبود ته ویل کیږي نه پوهیږي معبود حق ته او معبود باطل ته حافظ قرآن شریف کې راځي کنه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر اغه خپل خدای ته دی وګوره الذي ظلت عليه عاكفا چې ته همیشه غي ته اعتکاف کو مقیم ور سره افرایت من اتخذ الهه هواه الهه نو دې زینو کې د الہ اطلاق پچا راغلی دی معبود باطل باندې کنه نو تا توای الہ اگر چې صدا نکره ده او اگر چې اطلاق نه پوهیږي خو بیا هم مختص بالمعبود بالحق پوهیږي دا خاص ته بچا پوره ما ته ګوره تش الہ چې دا نکره دا خو هر یو معبود پوهیږي بیا چې په الف لام رالل څه او ستر نه جوړ شو الالہ څه ما ته ګوره الالہ شلو څه او دا الالہ کې لاته حذف نو کړي د حمزه او ادغام دی یعنی الله دې تر لانه دی جوړ کړي صرف څه دی ال نو د اطلاق په هر معبود باندې کېدو په هر په یوه خبره باندې خو بیا دا غین رستو غلبه رااله په معبود بالحق پونه شولې دا خبره بیا د اوساته یو اعلام غالبه دي اعلام غالبه یو اعلام قصدیه دي اعلام جمع دا علم نم توایها ما ته ګوره یو تراولګي یو علم او یو نم د یو سیز د پاره قصدن وضع کی چې دا نوم بده تویل کیږي ها نه په عالم قصدی کې بیا ضروری ده چې د اطلاق بده نه علاوه په بل چا نه کی نه پوهیږي لکه ما د پاره زید وضع کو خاص می کو نو دې ته عالم قصدی وای ها په نه شولې ته یو اعلام غالبه دي علامه غالبه چاته ویل کیږي پس یو علم تا د یو سیز د پاره وضع کړي نه ده قصدن پوهیږي
بلکې هغه وصفي هغه چې کوم دی نو وصفي معنا لري په هر چا یې څه کېږي اطلاق کېږي په هر چا نو چې په هر چا اطلاق کېږي نو اپیس صاحب بیا داسې وشي چې په هغه افرادو کې په یو فرد باندې په یو فرد پورې خاص شي په یو فرد پورې او دوره خاص شي او دوره غلبة الاستعمال په هغه یو فرد کې وشي چې به د نورو کېدو استعمالېږي نه نو عالم نه هو گویا چې د عالم پشان شي گویا نو دغه ته عالم غالب وای اپی صرف تاسو اسودو ارقمو ویلې ده کنه اسودو هر تور توای خو بیا د تور مار نو مو ګرځیدو ارقمو هر برعکس است خو بیا ده نو مو ګرځیدو کنه نو تاسو وای یو پکې ال تاسو وای کنه چې وصفیت خود دینه لاړلو وصفیت خو مونږ وایو اصل کې هو څه وګنه اوس د غلبة الاستعمال د وجه نه سو ګرځیدو دنیا ته وګوره پیسه دنیا نو دنیا په علا وزن ده او اسم تفضیل مؤنث ته ادنا مذکر ده دنیا یې څه ده مؤنث ته هر قریب شی توای هر نبیا دا مونږ او تاسو چې کوم عالم کیو بیا د دین مګرځیدو یعنی د کې استعمال کې دو دور او شول چې بیا دنیا ویل کېږي نه هر قریب شی نه بس دایو ندی ته عالم غالب وای ها ان لمبي اطلاق په هر چا باندې کېدلو چې بچا کې معنا د قرب ده خو بیا په دې یو فرد کې دور استعمال راغی چې بس د د لپاره گویا چې وضع یو قسم شلو ها ندی ته عالم غالب وای نماته ګوره الاله نه دی پسه الہ اطلاق په هر معبود کېدلو خو چې الاله شلو نو دې د عالم غالبونه وګرځیدو عالم خو بیا ماته ګوره چې کله اپیسه ادغام شو او دا حذف راغی الله ترې نه جوړ شو نو بیا دا د عالم قصدیه ونشو د عالم قصدیه څه مطلب گویا چې دی بیخی د معبود حق سو ګرځیدل قصدن نو مو ګرځیدو نو بیا اطلاق په بل چا سره کیږي نه خود چا دا معرفه چې کومه ده نه عبارت ته ګوره ول اله فی الاصل یقع علی کل معبود د اله اطلاق په اصل کې په هر او ثم غلبا ثم به غلبا راغلی دا په استعمال کې په معبود او څنګه راغلی دا نو لاندې ناقد لګلی ها پوهیږه په خبره باندې چې الف لام عهدی دې په سکړل داخل کړل الف لام عهدی دې په او حمزه دې حذف کړو دا ادغام دې وکړل نو د دین رستو اوس دا عالم قصدی او ګرځیدو دا الله تعالی و بشوله ها نو دې چانه شو پسه دا علامه قصدیه او خاصه نشلها عالم دی او دا عالم دسه عالم دی چې قصدن او ارادتن مونږ د الله تعالی ذات تفارد سکړو خاص کړي دی او خاصم داغه د پاره بل چا باندې سن کیږي اطلاق او یو هغه الہ نه کېروا داغه اطلاق کېدل په شول اوس راشه د اشتقاق د چانه دی نو اشتقاقه و اشتقاقه من الها يأله الها الهة وألوهة وألوهية دري مصادر ورل بيانيها الها يأله الهة لك عبادة ألوهة لك نبوة ألوهية لك أبوه ده طول معنى عبادة ده ها ده طول معنى اله معنى عبادة يأله معنى يعبد ويجي اله بمعنى ده معبود پوه شوله او دا یو ډیر زیات واضح او دا یو ښه پوه شوله نه په دې وجه باندې دا سکلو الہ په معنا د مالوه او مالوه په معنا د معبود ومنه تأله واستأله او د دین تأله ماخوذ ده تأله معنا تعبد او استأله معنا استعبد تأله اے تعبد پلان کې عبد شلوها او استأله دا غنه طلب ده عبد دیت وکړلو پوه شولې به یا ولانی دغه باندې مشتق من هو باندې پوه شولې د چانه ماخوذ ده او اشتقاق د چا یادي
د اله نکره ها وقیل او ویلی شوی دی من الها د سمعان ده ها الها اله حمزه لام ها اصلي حروف ته ها د الها معنا اذا تحير اذا الها معنا تحير نما ته ګوره د مشتق منه او د ماخذ چې کومه معنی نه هغه به د مشتقي کې بیا راوباسه نو التمانا عبادتو ها نو الله تعالی معبود او عبادت معنا پکې رااله اوس دلته تحیر ده صحیح نو څنګه الها په معنا د تحیر سره نو لفظ الله تبیا الله ویل کیږي هغه کې کم تحیر ده ویل ان العقول تتحیر فی معرفته عقلنا دا الله تعالی په معرفت کې حیران دي ها صحیح ونه شولې خلق سده بيسب په معرفت ته معبود کې حیران دي چا یو شي ته خدای ویلې چا بل شي ته چا اتخذ الناس الهه شتا کنه ارچا مختلف چې کوم دی نه ها هغه قران شریف کې څنګه راځي وانطلقل ملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد دی جرګه پاس ولا ویزه په خپل خدایانو کلک ټینګ شي ها ټینګ ادا پرې نه ده چا یو شي ته خدای چا بل شي ته چا یو شي ځان سره ګرځوي دا مې خدای دې چې دا غینه خپل یو مونږ جواب ورته وکړه ګټه دا بل خپل دې دا مې خدای شو ها وایي چا به وړو نه خپل جوړ کړو چې وګه مشو زه به ته هو ها چې په کار مې راشي ها وایي دا خدایانو ها نو وی ان هذا لشيء يراد د دوی د توحید اراده ده دا د موږ له توحید واړی واله چې یو خدای به ښه څنګه ده هغه معنا غایات یریږي نو اجعل الالهه الها واحده د ډیرو خدایانو نه یو خدای جوړ کو یو د ډیرو نه چې دا یو جوړی دي د توحید وای ان هذا لشيء يراد دا بس د مراد او اراده ده غدا توحید خو مونږ خو اغي خدای توحید سن وقایله د یو نو د ډیرو خدایانو سره دا قول خپل نو نقیل سره نقل کولی ما ته ګوره د مشتقی مبدا په مشتقی پورې قائمه ښه پښتو کې اپیس په ضاربون کې ضربون شته کنه ضاربون د ضربون نه ماخوذ نه ضربون بګشته کنه نه ما ته ګوره چې الها لفظ الله د الها نه ماخوذ شنو الها خو معنا تحیر ده نه پکار دا چې دا تحیر دی پچا کی دا الله تعالی په ذات دا الله په لفظ الله کې دی نه په لفظ الله کې خو تحیر نه ده د لفظ الله معنا خو معبود ده تحیر چا کې ده په خلقو کې تحیر ده د ماخذ او د مصدر هغه معنا به بچا کې پرته په مشتقی کې بل چا کې نه او دلته ور تحیر معنا چا کې رااله په مخلوق کې مخلوق حیران دي د الله تعالی په ذات کې د الله تعالی ذات خو څنګه شونه نه پوهیږي او دور شول چې محل د حیرانتیا شونه یاد وکړه او من الهت الى فلان یا ماخوذ د سنه الهت الى فلان دا کله ویل کیږي ای سکنت الیه پلان کی طرف ته می حاصل کو سکون او آرام او اطمینان ها لیسکن الیها سکونت سلک الی راضی کنا نبیاولی لفظ الله تا الله ویل کیږي د سکون دا معنا شته ویل ان القلوب تطمئن بذکره زلون تداغه په تذکره سره اطمینان ملاویږي کنه والارواح تسكن الى معرفته او روحنا د الله معرفت تساکن کیږي او په آرام کیږي چې څومره د الله تعالی معرفت راځي دور بستا روح ته سکون ملاویږي ها چې څومره معرفت نه اخوا کیږي دور به روح پریشانه او بشونه او یا ماخوذ ده فی سب ده اغا الہنا چی معنی فزعه ده ها الہ اذا فزع چی یو سڑی پریادو کی من امر دداسی مصیبتنا نزل علیه چی بد نازل شوی ها مجرد معنی پریاد خوا او اگر باب افعال تے اڑی وآلہه غیره وآلہه تاسو وی د باب افعال یو خاصیت سلب الماخذ ده کنا دا حمزه د سلب الماخذ ده پارا نا آلهه غیره سمانه ده اجاره و پیس بغل سور کړل پناه ور کړل چې پناه ولا ور کړل
ناغه مصیبت ولا سکړو زایل کو کنه هغه مسلوب سلب کو کنه نه معنا به سره اله خپل درته وای اذل عائز یا اذل عابد هغه کس چې هغه پناه حاصلی په الله تعالی سره یا اذل عابد هغه کس چې د الله تعالی سکی بندگی کی یفزع الیه هغه چاته پریاد کی وهو او دغه الله تعالی یجیره دل سور کی او دا پناه چول ورکی حقیقتا ورلور کی کچرتا خدای ته دیږي معبود حقته او بزامه یا تخپل خیال دل پناه ورکی کچرتا دا معبود د باطلی ها که معبود باطلی او د تکلیف خوشی نه دی وای دا د خکړه نور غم په حقیقت کې الله تعالی خکړي خدای په خپل خیال وې نه زده سکړم په دې نشوله یا ماخوذ د فیستب د الہل فصیلنا الہل فصیل کله ویل کیږي چې کله بچي د اوخ بچي د اوخي بچي د اوخي سره شروع کی مینا او محبت اذا اولى بامه چې کله مور سره محبت مور پسې چې کم دی نه تیز کیږي او دا غي سره هغه مینا پیدا شي اذل عباد مولعون زکه ټول بندگان مولع او عاشقان دي بالتضرع الیه پس کې چې الله ته تضرع کی په شدائد په سختۍ کې چې سختي راشي نه دعو الله مخلصین له الدین یا ماخوذ ده د ولهنا هغه دغه ختم شوخه تر اوسه پورې محموز الفاو اوسې مثال تبوتوها اې د الهنا نه ده ولهنا ده سنه ده اول حویل کیږي تحیر تها اذا تحیر وتخبط او اصل کې الہ نو ولاه سو او اصل کې سو ولاه ولهنا ده اصل سنه نو پقل بدل حمزه حمزه داو پقل بدل واو حمزه داو پس بدل شو ولی لاستثقال الكسره عليها زکا کسره په سوا ثقيله چې ثقيله و نه په حمزه بدل شو نو شو الہ بیا خو جو معلوم هو معبود شو په بشوله الک کسره په ثقيله وا سبي ثقيله او دا قاعده خو بس کې ده پوهیږي ندیوی استثقال الزمت لکه څنګه چې زمه ثقيله په وجوه کې په و باندې نه الته وجوه ویل کېږي کنه څه ویل کېږي ها نو دلتم پقیل الہ سو ویل شو د اعاء او د اشاء پشان اعاء نفي څه ده وعاء نه اعاء کې ویل کېږي اشاء اصل کې او وجوه کې څه ویل کېږي وجوه نقیدا په هغه وو کې چې زمې په پوهیږي خو کسرم په ثقل کې د زمې سره سره نو ټولو کې قانون دک شو چې وو به څه بدلېږي په حمزه باندې اوس په پوه شو خدا قول کمزور دی نقاضی سی وی و يرده الجمع على الها رد کی دی قول لره چې جمع په الها سره راځي دون او لها ایک د دې اصل ولاه نو نبي خو پکار دا چې جمع سره غلې وي او له راغلې وي و دې پکې راوته وي ځکه جمع سره د شی اصل معلومیږي او د دې جمع خو الها راځي فرازي نه پته ولګېدل چې دا قول څه دی دا کمزور دی ها وقيل اصله لاه او چا ویل په سب اصل څه دی او مصدر د لاه يليه مصدر لاه يليه ليها ولاها ليها لاه يليه او ليها ولاها معنی څه ده اذا احتجب چې کله په حجاب او پرده کې شي ورتفع او شي اوچت شيغه لانه تعالى محجوب زكى الله تعالى هم محتجب دي عن ادراك الابصار دسترګو د سنه دلیدلو نسترګې نشي لیدل کنه ومرتفع او الله تعالى اوچت على په هر شی باندې وعما او الله اوچت د هر هغه سیز نه لا یلیق به چې د الله تعالی سره سره دی لایق په بشوله نماته ګوره لا یلیه لیها ولا هن لا سره مصدر دی کنه بس الف لام پر راوړل شو نو نور به کیسونه شو الله تر نه جوړ شو لا هنو کنه الف لام پر راوړل نو ال
لا ويشهد له قول الشاعر او د دې لپاره د شاعر دا قول شاهد او دلیل له چې د دې اصل څه دی لا ته څه دی كحلقة من أبي رباح يسمعها لاهه الكبار لاهه دا ټکه یا حلقة په قاف سره او یا حلفة په پا سره كحلبة شنه بیا معنا قسم ده كحلقة شنه بیا ترنه مراد حلقه چا پیر چې خلق کینه غي ته حلقه وای ها كحلقة پشان ده حلقه د ابو رباه داس حلقه يسمعها يس او بالقراءات کې سره غله دا په بل نسخه کې يشهدها نو دا يشهدها بکله وای چې حلقه شيخه يشهدها چې دی حلقه ته حاضرېږي حاضر دی لاهو د ابو رباح غ خدای کم خدای الکبار چې کم غټ خدای دی ښا پر شعر باندې پوښولې پشان د حلقې د چا ابو رباح نه چا پیر حلقه دغه او يشهدها دی حلقې ته حاضر شوی دی سوکو داغه خدای کم خدای الکبار مانا الکبیر والعظیم او دویم صورت کې کحلفتن دی پشان د قسم د چا د ابو رباح او هغه قسم يسمعها چې اوري هغه لر الله هو الکبار هغه خدای دا چې کوم څه دی غټ خدای نو اوس دې شعر کې ښکار الله هو راغی کنه نو الله هو په معنا د معبود هو سره نه پته ولګي د چې اصل یې څه دی الله ته